مسلمانان خپل منځ کې رونه دي، مسلمان خپل منځ کې بایګان دي. فرمای فاصلحوا، بس تاسو صلح وکړئ، جوړوي بین اخویکم، په منځ د خپل ورونو منځ کې کله چې څه معاملات راشي نو جوړول کوئ. لعلکم ترحمون، لپاره دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې تشریف فرما دی. دا څه خلک وایي نبی علیه السلام ته نعوذ بالله من ذلک دیوار نه اخوا علم نه و، د سبا پته نه و ورته. ما عزتمندو چا چې ایمان وي په باندې هغه داسې سوالونه نه کوي. ما نبی خو هغه شان ول دی چې دنیا سکه ناس په مدینه منوره کې دی او قیامت ورځ به کله راځي الله ته علم دی او نبی علیه السلام د قیامت ورځ له مخکې نه تذکره کوي، احوال ذکر کوي. الله ورکوونکی دی، نبی علیه السلام اخیستونکی دی. نو ما وشما چیست تا ما څه شی چې مونږ خبرې پکې کوو. بهرحال ما عزتمندو زمونږ چې کوم موضوع دی هغه نن مسلمانو په منځ کې د صلح او صله رحمي متعلق دی. واورئ انشاءالله زړه رڼا به مو پړق وکړي، انشاءالله ایمان به مو سره نور هم ترقي وکړي او انشاءالله خوند به درکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په ورځ د محشر به الله رب کریم یو سړي ته د جنت حکم وکړي. چې جنت حکم وکړي نو رب کریم به ورته فرمایي ته جنت ته لاړ شې. په دې کې به یو کس راشي او هغه به دعوه وکړي، وایي یا ربه تو خدای جنت ته لېږي خو ما خو په ده باندې څه حقوق دي، یا رب زه خدا نه معاف کوم، زه خو بدل ته علم. الله رب کریم ورته فرمای د سره خو څه نشته چې تا ته درکړي. هغه به وایي یا رب زما د ګناهونو بوج په ده باندې کېږده چې زه له ګناه نه خلاص شم، چونکې ما خو په ده باندې حقوق دي، زما د ګناهونو بوج په ده بس باندې کېږي. الله رب کریم فرمایي د سره خو له مخکې نه هم څه نشته او خپل ګناهونه هم ډېر دي. په دې کې به رب کریم حجابات لري او د سرو زرو غرونه او د سرو زرو او د سپینو زرو او د یاقوت و مرجان نه جوړ شوي ښایسته بهترینه شیشه پکې لګېدلې محلات به دغه انسان ته ښکاره کړي. دی به وایي یا ربه دا د چا دي؟ دا د پیغمبرانو دي. الله رب کریم به ورته فرمایي نه، دا چې څوک کوي اخیستی شي. و یا ربه د دې اخیستل به څنګه وي؟ دا به څوک کوي؟ وایي دې اخیستی شي. وایي څنګه؟ الله رب کریم به ورته فرمایي د خپل مسلمان ورور باندې چې تا کوم حق دی دا خپل حق ور معاف کړه. د دې قیمت دا دی به وایي یا ربه چې دې په بدل کې ته ما د دومره عالیشان شیز راکوې، زه په خپل حق باندې بیا څه شی کوم، ما خپل حق ور معاف کړه خو ما ته دا بهترین کور راعطا کړه. نو الله رب کریم ورته فرمایي چې تا دته حق ور معاف کړو چونکې دی هم جنتي دی، ورځه لاسې ونیسه او دواړه دې محلاتو جنت ته دننه شي. په قرآن کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، مسلمانان خپل منځ کې رونه دي. رونه دا اخوه ولې ورته ووایي؟ حکما لیکي یو حاکم ته یو کس راغی، وایي صاحبه د ستا هغه ځوان زوی مړ شو، وایي که جوند و الله به زما دا بل ماشوم را لوی کړي. هېڅ خبره نه.
الله دې ماته صبر پر نصیب سو وخت بعد یو بل نوکر ورته راغی وایي صاحبه د تا ښځه مړه شوه وی دې خیر دې بله به وکړم الله به ماته د بل واده توفیق راکړي کتابونه لیکي څه ټایم بعد ورته راغی وایي د ستا ورور مړ شو نو دوی هی افسوس زما د ملا منځ اډوکی مات شو منځ اډوکی مات شو چې زه پې باندې ولاړ یم او ملا مې په نیغه کړې ده دا اډوکی مې مات شو ځکه کس تپوس ترې وکړو چې قربان مخکې د تا زوی و ځوان ته پې خفه نه شوې بیا د ستا بیبي وه ته پې خفه نه شوې دومره چې څومره ته په خپل رور خفه شوې وی زما روره بچی هم بل راتلی شي امکان شته دی ښځه هم بله راتلی شي امکان شته دی خو رور بل نه راځي ځکه چې مور او پلار مې له دنیا نه تللي رور بل نه راځي نو قرآن کې الله ځکه وفرمیل انما المؤمنون اخوه مسلمان په خپل منځ کې رونه دي نو دا رورګیري چې دی دا داسې یوه مضبوطه رشته دی چې د دې حیثیت چې دی د انسان په دې ملا کې دا ریړ کې هډې چې ورته وایي دا منځ اډوکی چې دی دې چې انسان سره تعلق دی نو د خپل رور دقسې تعلق دی او قرآن وایي چې تاسو د خپل رور شانته شئ ځکه فقط اخوه لفظ استعمال کړو ما عزتمندو په دې حدیث ته مونږ غور وکړو په دې کې څومره د نصیحت ګلونه مونږ ته پراته دي چې وګوره مونږ مسلمان په دنیا کې د خلکو څومره حقوق پامال کړو څومره د خلکو حقوق وهو الله رب کریم خپل حق معاف کوي خو د بنده حق نه معاف کوي فرمایي بنده به در معاف چې یو سړی په دنیا کې چې په ده باندې څه تکلیف نشته دی دا د خپل حق نه تر معاف کوي نو په ورځ د محشر خو هاي نفسي وخت کوي تر دې پورې چې حضرت پاک ابراهیم علیه السلام له خولې مبارک نه به الفاظ راوځي نفسي 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 زما ځان زما ځان نو معمولی خبرو په وجه سره په مسلمانو کې دا شی نه دی پکار حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای الزواجر عن اقتراف الكبائر یو کتاب دی ایک دا حدیث شریف موجود دی امام حسن امام حسین پس خبره سره خفه شو خبره بند نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په 67 هجری کې وفات شولو د بدا دعا کولا و یا رب ما د 61 هجری نه مخکې له دنیا نه رخصت کولې چې الله محبوب فرمایلی چې دا 61 هجری نه بعد الکانو حکومت شروع کیږي د الکانو حکومت نه مې وساتې هغه د یزید حکومت بهر هغه یو بیل موضوع دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ورغه امام حسین ته امام حسین علیه السلام وی تاسو دواړو ته خلق مقتدا وای خپل پیشوا وای او تاسو خپل مېز کې خبرې نه کوئ نو دا خو خانه شو هغه څنګه خلق عقل باندې حیران شي هغه کوم خوندوال خلق هغه وای زسل وجنه ورور ته نه ورځم ما خپل نیکه مبارک نه صلی الله علیه و آله وسلم نه حدیث شریف اوریدل دی چې کوم سړی په صلح کې په لاس ورکولو کې پہل کوي مخکې کېږي الله محبوب فرمایي که څوک جنتی سړی کتل غواړي نو دغه سړي ته دي که دا حدیث ما نو کتلی زه به رور ته ورغلی خو زه دا غواړم چې زما رور په دې حدیث باندې عمل وکړي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پاسېدلو او حضرت امام حسن پسې ورغو دا ټوله خبره ورته بیان کړه چې ستا رور تا خواته دې حدیث له جهته نه راځي نو دی فورا له کټ نه پاسېدو خپل رور ته راغی او غېږ یې ورکړه وی الله دې تا سره ښه وکړي چې ته ما سره زما آخرت په معامله کې دومره ښه کړې نو تاسو واورېدل دا وګوره صلح څومره برکت دی زمونږ دا
کم علم ورته ووایه یا جاهل ورته ووایه ته چاته مخامخ کې چې راشه صلح وکړه بس ده به مخ راچولی ته یې هلکه لاس ورکړه دی به لاس نه ورکوي هلکه جوړ شه ورسره زمونږ ژوند دې څه شی بھائی نن ورځې سره 100 کلونو نه بعد به مونږ څوک پیژني هم نه د نن ورځې سره 100 کلونو نه بعد به مونږ څوک پیژني هم نه چې په مدین په دې جومات کې داسې خلک ناست وو څوک مو پیژني هم نه روایتو کې راځي انسان چې کله مړ شي نو درېیمه ورځ د ده دا سامان چې دی مکمل بدن خراب شي مکمل بدن خراب شي او په خېټه کې قدرتي طور باندې چونجي را پیدا شي هغه د خوراک شروع کړي د خېټې شپږ ورځو بعد کدی ګناهګار نو ماران او لړمانان هم ورپسې راشي کنه د خپل وجود نه جوړیږي او د وجود په خوراک باندې شروع شي 9 ورځو بعد د سترګې چې دا په دې مخ باندې را وبهیږي بالکل مخ نه یو نری سرمن په پاتې شي 12 ورځو بعد انسان دا اننګي نه وي تیاریږي به الغرض یو میاشت چې د تیره کې یو میاشت د د په بدن باندې د ذره برابر غوښه پاتې دي یو میاشت او 90 دن بعد د د تش اډو کې په قبر کې پاتې وي نور نه 90 دن بعد صرف 90 دن بعد او یو کال چې په تیر شي د اډو کې هم د خاور سره ویل شي او خاور سره خاور شي دا د انسان حقیقت دی چې یا د نیک نوي د پرهیزګار نوي د متقی نوي نو شپږم ورځ د دا وخته چې د دالدنه گزارېدل شروع شي خپل مخاله بدن نه ورزيږي وي دا د انسان حقیقت دنیا کې قسمه قسم شیمپوګانې صابونان ته په استعمالات چې زما دا وخته خو یو د سی یو په دې مخ باندې ته څومره خرچې کوي شپږ ورځو بعد دا په خپل حال باندې پاتې نشي متغیر شي نو انسان تکبر د کمی خبره ها چې ته یو مسلمان ورو سره معمولی خبره باندې غوسه شوي چړاو شوي جنگ باندې شوي نبی علیہ السلام فرمایي وای دا کم خلق چې فخر کوي تکبر کوي په ورځ د محشر به الله دوی ته د میګیو شکل ورکړي د میګیو شان ته به واړي او اهل محشر ته به فرمایي خپې په کې دا وای پیګر دا د انسان هغه حقیقت نو بیا موږ مسلمان ولی یو مسلمان ور بل مسلمان سره معمولی خبرو باندې غوسه شو او بلډ پریشر آی سی پوښوي دومره بلډ پریشر آی سی ابل ورځ هم په کلی کې بس په 15000 روپو باندې دوه کسانو خپل مینس کې سره غوسه شول یو مشر سره بلډ پریشر دومره هاي شو چې بلډ پریشر آی کې دا سره هارت اٹیک شو په موقع مړ شو نو موږ کچرته یو موږ اسلامي ذهن وکړه غلطی له چانه نشي کېدای غلطی هر سړی کوي غلطی نه له ګناه نه له خطا نه الله انبیا بچ کړي دینه علاوه صحابه الله محفوظ کړي او فرشته الله معصومه ګرځي نور خو غلطی هر سړی کولای شي زه کولای شم نو موږ د خلکو غلطیانه ولې نه معاف کوو ولې یو تر بل مسلمان دو په جنگ کوو پکار خدا دې چې مونږه صلح وکړو دو مسلمانانو په منځ کې مونږه څه کوو دو په جنگ کوو بیا مونږ صلح کوو خو زمونږه صلح بیا انداز هم غلط دی ګان ګناهکار دې پر صلح کول څنګه لکه یو سړی خپل خزه ته دې طلاق ورکړ اوس طرح کمنس کې صلح ورکړ چې نه دا خو غوسه نه تا نه دا کار شوی دی ته صاحب نه پوه شوی زبس خیر دې صلح کې خپل خزه او خاوند دې سره داسې صلح کول حرام دا صلح باندې یا د دوه کسانو ته داسې صلح کوي چې یو په بل باندې روپۍ دي او ورته چې دا به تا ته دومره ټایم کې درکې او دومره ټایم کې تعالی در نه کړی نو دومره به اضافي ورپسې درکې نو دا صلح کول حرام دي ځکه چې ته خدا سود ورته خای سود دروازه کولاو کوي نو داسې صلح باندې کوي داسې صلح به بیان کوي نو صلح کې به هم مونږ ګورو چې آیا په دې صلح کې چیرته الله او د الله رسول حقوق خو نه پامال کیږي
اسلامي ودا سه خیسته لار دی مور او پلار دی چا سره ورانه دی تعلق یې نشته نو دا ګناه دی اوس چې تو وای چې نه ما ته خو مولوي صاحب ویلي دي چې چا سره به تعلق نه خرابوي او ما مور او پلار ور سره ورانه دی او مور او پلار قدر او تعظیم هم لازمي دی اوس پس کې لا طاعت فی معصیت الله الخالق چیرته چې د الله نه فرمانی کیږي البته د مخلوق بیا تابعداري نه کوي کپلار دی وی کمور دی علما فرمایي لا رای صد لار صد فرمایي رای داده لار داده چې مور او پلار مې تر مخه ما وسره غږیږي هغه ما خبر او پټ تعلق ور سره ساته چې الله تر مخه ان الله هم ته مجرم نه او مور او پلار دې هم مقصد دا د تا نظر نه باندې خو کوشش دا کوه چې هغه هم په صلح باندې آماده کړي 120 سال راسه بنو نذیر او بنو قریظه په منځ کې جنگونه روانو 120 سال راسه او الله نبی دا خوږ دین چې ورته وخایلو او دا خوږې خبرې چې ورته وکړي هغه 120 سال دشمنی الله محبوب په محبت او په مینه باندې بدل او فرمایي 120 سال نو ما عزت مندو قدر مندو نن هر سړی په کور کې لانجی هر سړی په کور کې لانجی یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل اے ما صحابه پدې تاسو جماعت کې کيو داس سړی وی چې هغه خپلوانو سره تعلق ختم کړای وي تعلق نه ساتي پاسه له مجلس نه دومره سخت الفاظ وفا یو نوجوان پاسه دو لک ټیم بعد بیا راغی چاته پوسټ یو کړو چې دا وله وسو وخت الله محبوب کو فرمایل چې پاسه زکه پاسه دم چې زما یو ترور و هغه سره ما خبره بند کړې وي او په کم مجلس کې چې په کم کور کې چې قطع تعلق کوونکی سړی وي هغه مجلس باندې هغه کور باندې الله رحمت نه راوړيږي باندې نو ځکه دې پاسه یو کسو د خراسان په مکه مکرمه کې ډېر نیک سړی یو سړی د سره لس زره درهم اخیښود امانت کې خو سلک ټیم بعد راغی تاسو وکړو سړی مړ شوی دی چې مړ شوی دی کور والے تاسو وکړو چې ما خو د 10,000 درهم ورکړی و 10,000 درهم خو کروڑه روپۍ دي او دا صاحب خو مړ شو تاسو ته به سویل نه کور والے وی چې نه مونږ ته خو پته نشته وی ښه راغی د مکې مکرمه چې کوم علما او علما ته چې داسې مسله دي یو سړی له روپۍ ورکړی وي هغه سړی ته چېرته خط پرې ښودی نه یې داسې غاښ کړی وی ښه داسې وکړه چې لاړ شه او جاه ابي زمزم خواته ودرېږه 3 شپې आवाज وکړه ان شاء الله دا سړی به جنتی وي تا ته به आवाज درکړي خپل نه خبر درته وښایي او کچېرته دې تا ته جواب درنکړي بیا مونږ خواته راشه دا سړی لاړو 3 شپې आवाज وکړو ابي زمزم مقام خواته ځکه چې دلته د مؤمنینو ارواح راغونډېږي د مؤمنینو ارواح ابي زمزم په مقام باندې راغونډېږي یو شپه بل شپه 3 شپې مسلسل आवाज وکړو خو جواب رانه راغی دوی ته وی وسوکم وی اوس لاړ شي یمن ته یمن کې یو د سخا وبو ناله ده برهوت نومې ده هغه برهوت ناله خواته چې کوم کسان په جهنم کې دي که مسلمان وي که کافر د هغوی روحونه راغونډېږي هلته آواز وکړه هلته به دی جواب درکړي چې دلته نشته هلته به جواب درکړي سړی لاړو پایله شپه چې آواز وکړو جواب یې ورکړو وایي زه یم او فلانیا تا ته خو ما قرض درکړو بلکل امانت دې راکړی او ما سره د امانت شته دی وایي فلاني ځای کې مې ښخ کړی دی فلانی نښی دی دا ځای زما زوی ته معلوم دی سره بوینځ هغه به یې درته وښایي وایي صحیح ده وایي ته خو ډېر نیک وي ډېر پارسا وي ډېر متقي وي
څه کار وشو چې ته جهنميانو ته راورسېدې؟ وایي بالکل زه نیک وم، نفل به مې کول، تهجد به مې کول، صدقه او خیرات به مې کولو، خو زما یوه خپله وه، زما یوه ترور کې ده او هغې سره ما تعلق ختم کړی، نو بس دې قطع تعلق سزا الله ما ته دا راکړه چې زه جهنم ته ولېږم.